أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في درك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ان المنافقین یقینا منافقان فی الدرک الاسفل فدیر کشتکی من النار د اور دی ولن تجد او تبهیت کله پیدا نکی لهم دا غوی د پار نصیرا مددگار سوره نساء د آیات نمبر 145 د دې آیات د مخکنی آیات سره مناسبت دادی چې په مخکې آیاتو کې الله تعالی مومنان د دې شي څخه منع کړه چې تاسو د کافرانو سره دوستی وکړئ لکه منافقان چې په حقیقت کې کافران دي او د کافرانو سره دوستی کوي تاسو داسې مه کېږئ نو مخکې آیات کې خو یې امر وکړي یعنی منع و فرمایل چې دا کار مه کوئ پر روان آیات کې د دې تاوان بیاني یعنی نتیجه ذکر کوي چې دا کار دغه نقصان لري دغه تاوان لري الله فرمای ان المنافقین یقینا منافقان فی الدرک الاسفل پډې رخصته طبقه کې من النار د اور دی درک دا وخشتي طبقه ته ویل کیږي په عربي کې چې په زینو کې سړی لوړ خيږي و دې ته درجات وای یعنی څونه چې سړی لوړیږي هغه ته درجات وای او سړی چې کښته ځي نو دې ته بیا درکات وای درکا کښتي ته ویل کیږي او درجه لوړی ته ویل کیږي جهنم چون کې کښته دی نو په دې خاطر باندې د جهنم د پاره د درک کلمه کار شوی او جنت چون کې لوړ دی داغه د پاره د درجاتو کلمه استعمالي نو دلته هم درکات د جهنم تر ټولو کښته طبقات جهنم او طبقات لري او تر ټولو کښته طبقه د منافقینو د پاره انتخاب ځکه منافق دا تشکاره کافر خطرناک دی ولی چې شکاره کافر خو په خلو په زړه باندې کافر دا په خله ځان مسلمان بولی او په زړه باندې کافر وي نو مسلمانانو ته تشکاره کافر ضرر ډیر وي ولی د شکاره کافر څخه سړی ځان ساتلای شي او د هغه سره هغه معامله کولای شي چې شریعت ورته ټاکلې لیکن د منافق سره سړی هغه معامله نشي کولای ولی ظاهرا د ځان مسلمان بولی قتل په دې خاطر سړی نشي کولای چې سړی په ځړي کې دا وي چې دا مؤمن وي اړي په خله باندې د ایمان دعوه نو د جهنم او طبقات دي روح المانی را نقل کړی دي اوله طبقه د جهنم هغه د جهنم اوله طبقه جهنم نوميږي چې د مکمل جهنم اور په نامه باندې هم دي او د یو طبقه نوم هم دي یعنی هم د یو جز نوم دي او هم د کل نوم دومه طبقه لزان میر لکه قران کریم کې چې الله تعالی فرمای نزاعه للشوا د دې څمخ کې چې دا لزا د جهنم یو طبقه ده او درېمه طبقه د جهنم حطمه میر او څلورمه طبقه بیا سعیر میر سعیر ګرم اور ته هم وای د جهنم یو طبقه پنځمه طبقه سقر میر چې دا د جهنم یو طبقه شپږمه جهنم میر او اومه حاویه نومي دا په مختلفو صورتونو کې الله سبحانه و تعالی ذکر کړي د جهنم مختلفي طبقات دا مفسرینو لیکلي دي چې در ټولو اوله طبقه کې د جهنم چې دا تر ټولو رالوړه طبقه ده دغه طبقه دا کې به معاصی کوونکي مؤمنان یعنی ګناهګار مؤمنان پکې کې چې هغه به الله تعالی د لند وخت څخه ورسته بیا را باسی او جنت ته به داخلي صرف د دوی د معاصی او ګناهونو په اندازه به دوی د جهنم په داوله طبقه کې چې اوره کمزوري وي پاتې کیږي حتی ځینې روایتو کې لا دا راځي چې کوم مؤمنان الله تعالی جهنم ته داخل کی او دوی ایمان وړي د ځان سره د بدو اعمال په وجه حدیث کې راځي او حدیث دی چې دا به الله تعالی په جهنم کې مړ کی دا د پاره د دې چې د جهنم د اور تکلیف احساس نکړي بیا به الله تعالی برتاوی د جهنم نه راوباسي په دومره طبقه کې به عیسویان وي
چې دا نصرانیان دي ځانونه د عیسی علیه السلام پیروان بولي ځکه د مسلمانانو سره په دشمنی کې په نسبت تر یهودو عیسویان کم دي یعنی عیسویان دومره شدید دشمنی نه کوي لکه یهودان چې کوي چنانچه د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې هم اکثر د عیسی علیه السلام پیروانو ایمان راوړی دي خو په یهودو کې ډیرو کم خلکو ایمان راوړي لکه دا حیات صحابه کې واقعات تیریږي دا نجاشي اوس دا عیسویو داغه سنور چې کوم عیسویان دي چې هغه ته پیغمبر علیه السلام پیغام رسیدلی دي نو هغه یا ادب کړی دی داغه پیغام او یا ایمان راوړي او درېمه طبقه کې بیا وای يهودان وي يهودان دا هم کافران دي او شدید کافران لیکن چون کې دوی ظاهرا د توحید عقیده لري نو په جهنم کې به دوی په درېمه طبقه کې وي څلورمه طبقه کې به صائبین وي صائبین یو طبقه ده چې څوک وایي چې د لمر عبادت کوي او څوک وایي چې د ستورو عبادت کوي او پنځمه طبقه کې بیا مجوس وي مجوسیان به وي دا بیا په پنځمه طبقه کې وي مجوس دغه دي چې د اور عبادت کوي او په شپږمه طبقه د جهنم کې بیا مشرکان وي عامه مشرکان چې د بوتانو یا ډبرو د دې عبادت کوي د هندوانو سکانو دا او د جهنم په آخري طبقه کې په دې کې به د منافقان وي چې دا تر ټولو شدید عذاب دی چې الله تعالی یې ورکوي او جهنم دومره شدید او سخترین ځای دی چې حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د جهنم یوې طبقه د بلې طبقه څخه تکلیف احساس کوي یعنی یوې طبقه د یخ او د ګرمۍ څخه د بلې طبقه څخه تکلیف احساس کوي نو بیا الله تعالی ته شکایت وکړي چې زه د پلانې طبقه د جهنم څخه تکلیف یم پریشان یم پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله تعالی و دې جهنم د هغې طبقه ته وویل چې ته 2 ساوي وکړه یو سا د ګرمۍ سا وکړه او یو سا بیا د یخ سا وکړه وای دی چې دا سا وکړه په عالم کې چې څومره یخ راځي وای دا د جهنم د هغې سا اثر دی چې پاتې دی او په عالم کې چې څومره ګرمي راځي وای دا د جهنم د هغې سا اثر دی چې پاتې دی په عالم کې ګرمي راځي نو د دې یو اسانه مثال موږ داسې ویلای شو د یو شي ګرمي او یخ دا موږ د هغه د علائمو څخه فهمولی شو کله چې سخت یخ وي نو انسان چې سا کاږي دغه سا یې ډېره ګرمه د دې څخه موږ دا معلوموو چې د معدې ګرمي پر دغه اندازه باندې ده یا تر دې شدیده عین دنیا کې چې دا ګرمي او یخ را روان دي دا د جهنم فقط یو ساده نفس جهنم څخه دا یو ساده په دې یخ کې انسانان وجل کیږي او ډیر انسانان د ګرمۍ څخه مري زنګلونه اور اخی دا د جهنم یو ساده الله عز وجل دې موسات الله فرمای ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یقینا المنافقان فی الدرک الاسفل په ډیر رخصته طبقه کې من النار د اور دي او هي مخاطبه ولن تجد لهم نصيرا تب هیڅ کله پیدا نه کې لهم د دوی د پاره نصيرا کوم مددگار یعنی تب د دوی د پاره کوم مددگار پیدا نه کړي چې دوی د خدای د عذاب څخه خلاص کړي نو منافقت یو ډیره شدیده ګناه ده او ډیر بد صفت دی چې په انسان کې پیدا شي په مخکنی آیاتو کې الله تعالی علائم بیان کړه چې دا د منافقانو علائم دي دا علامه ده دا علامه ده دا علامه ده او دلته سزا بیان کړه نور نو ارسړی په دې باندې پوهیږي چې څه کول پکار علماء لیکلي دي چې هر مؤمن دغه علامات پر خپل ځان باندې یواري وګوري کله دغه علاماتو کې یو علامه د نفاق پکشي کې نو تدارک دی وکړي کېدلای شي چې دا علامات د ایمان د زوال ذریعہ وګرځي الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما الا الذين مگر نه وکسان تابوا چاوي توبه وکړه واصلحوا او اصلاح وکړل واعتصموا بالله او الله عز وجل سره لاسنی وی وکي واخلصوا دينهم او خپل دین خالص کړی لله یوازې الله عز وجل فاولئک مع المؤمنین اولئک نو دغه خلق مع المؤمنین د مؤمنانو سره به
وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما او جردي چې ور بکړي الله عز وجل المؤمنين مؤمنان لرا اجرا عظيما لوی اجر. په دې مبارک آیات کې به الله تعالی خپل رحمت بیانوي چې دغه منافقان چې په دومره شدید عذاب باندې به مبتلا کیږي که بیا هم توبه وکړي او خپل اعمال اصلاح کړي او د الله تعالی په دین باندې لاسنیوي وکړي او ریا پریږدي نو الله عز وجل به دوی ته هغه اجر ورکي کوم اجر چې خالص او کامل مؤمنانو ته ورکي. الا الذين مگر نه هغه خلک یعنی هغوی به په جهنم کې نوي د منافقانو تابو چې هغوی توبه وکړي د دې نفاق څخه توبه وکړي واصلحوا او هغوی ځانونه اصلاح کړي یعنی هر هغه عمل چې دوی د مسلمانانو د زیرولو د پاره کاوه او مؤمنان به په زیروله هغه معاملات پریږدي او ځان اصلاح کړي آینده بیا د هغه اعمالو ته ځان وساتي چې هغه د مسلمانانو د ایذاء او ضرر ذریعہ ګرځي. واعتصموا بالله او لاس نیوي وکي بالله فعلا عز وجل باندې مطلب دا چې د الله تعالی سره دوستی اعلان کړي د کافرانو سره نو دوستی پریږدي. واعتصموا بالله مطلب دا چې اعتصام یوازې د خدای عز وجل په دین وکي په مؤمنانو وکي د کافرانو سره به دوستی پریږدي. واخلصوا دینهم او خپل دین خالص کړي مطلب دا چې ریا پریږدي لله یوازې الله عز وجل لره. نو چې دا کارونه وکړي چې هم به توبه کوي د منافقت څخه او هم به اصلاح راولي د ځان اصلاح بکي او غلط عادات او غلط اعمال چې پکشي کې و داغو سبا ځانونه پاکي د کافرانو سره به دوستی پریږدي په اعمالو کې به اخلاص راځي ریا به پریږدي فاولئک مع المؤمنین نو دا خلق بیا د مؤمنانو سره دغه تائبین چې توبه وکړي ده دا بیا د مؤمنانو سره دي. هغه کسان چې د اول سره کامل مؤمنان او د خدای عز وجل د رحمت مستحق ګرځیدي. په دې آیات کې د منافق د توبې شرایط بیان شي. یو د ګناهګار مؤمن د توبې شرایط، یو د مشرک د توبې شرایط او یو د منافق د توبې شرایط. تر ټولو زیات شرایط د منافق د توبې د پاره. د مؤمن توبه درې شرطونه لري. مؤمن چې توبه کوي ګناهګار ناول دادی چې دی به دغه عمل چې په مبتلا دي دا به پریږدي. هر ګناه باندې چې دی مبتلا دي هغه ګناه به پریږدي. د مثال په توګه په سود باندې اخته دي اعوذ بالله یا په بل ګناه اخته دي د ژیرې په خریلو یا په نورو ګناهونو نو دی به د توبې په وخت کې دا پریږدي بس فوراً به پریږدي. دوم دا عزم بکی چې بیا به زه دا عمل نه کوم، عزم بکی قصد بکی. او دریم دا چې پر دې به پښیمانه وي چې بس ما دا بد کار کړی دی آینده به نه کوم. کچیر د یو مسلمان حق ور باندې وو نو بیا به دا مسلمان حق ادا کوي. د مثال په توګه د چا غیبت کړی دی دا غصب معافي غواړي، د چا مال خړلې دی د هغه مال به ورکي. او کچیر د الله تعالی حقوق قرباني و مثلا منذر باندې و کفاره ور باندې پاته و روزه ور باندې پاته و زکات ور باندې پاته هغه بعد نو د الله تعالی په حقوقو کې پر مؤمن درې شرایط دی باغه توبه کوي د دې عمل څخه فوراً به پریږدي، عزم بکی چې آینده به نه کوم. او بل دا ضروری ده چې پښیمانه وي او کله یو مسلمان حق سره وابستو نو هغه حق به هم ادا کوي. نو دا د مؤمن توبه ده. مؤمن به دا توبه کوي. او د مشرک د پاره توبه ده چې دی به د توحید کلمه وایي او هغه ټول اعمال چې د پخوا کول هغه به پریږدي بس دا د توبه ده. د منافق د پاره دا څلور شرایط. اول خو به توبه کوي دا منافقت به پریږدي، منافقت به پر مخ باندې پریږدي دا به نه کوي. او دوم دا چې اصلاح براولي کم کارونه چې پخوا کول هغه به پریږدي. لکه دا رسنۍ کې چې ځینې منافقین ناست او یا د کفارو مزدوران منافقین چې د کافرانو ګټي مسلمانانو ته بیان، د کافرانو د نظامونو فائدې بیانې مسلمانانو او د اسلام نقصانات او تاوانونه بیانې او د هغوی بدی بیانې. اصلاح براولي هغه اعمال چې دوی کول دا به ختمي. او واعتصموا بالله
د خدای عزوجل سره به اعتصام کی د ټول کافرانو سره به قلبا او ظاهرا دوستی پریږدي یو ذره دوستی به د کافر سره نه کی کله توبه وکړه اصلاح خو یې راوستل لیکن بیا د کافرانو سره مزدور او د هغوی خدمت وکاو نو دا د کافرانو سره دوستی نه ده پریږدي کافر سره به دوستی پریږدي او بل ریا به پریږدي اعمال به د دې د پاره نه کوي چې خلک ورڅخه خوشاله تفسیر مظهری لیکلی دي چې ریا څه توای وای ریا دې توای چې ته عمل د دې د پاره کوي چې خلک تا پر دې عمل وستای خلک دې حمد وای چې یار دا خپلانه ډیر بزرګ سړی نو هغه سړی وای د ریا څخه خلاص دي چې پزړی کې دغه فکر پیدا نشي ځکه د اخلص دینهم په ارتباط باندې تفسیر مظهری را نقل کړی دي چې الذي يعمل لله لا يحب ان يحمده الناس عليه هغه دی چې د خدای د پاره عمل کوي او دای دا نه خوشي چې خلک دې د صفت پر دی باندې وکي مطلب دا چې استاد زړه به نه خوشي دا که خلک استاد صفت وکي هغه پروا نه لري کله تا ته خندر کاوه او خلکو دې صفت کاوه او یا دې ترتیب دې سي جوړاوه چې خلک دې صفت وکي نو دا بیا ریا ده په عمل کې او هر عمل کې چې وزر ریا راشي د خدای په دربار کې وزر قبولیت نه پیدا کوي هیڅ قبولیت نه پیدا کوي چې څومره لوی عمل انسان عمل کې اخلاص ضروری دی ولو کله عمل نو دا شان ضروری دی نو اصلحوا دینهم لله فاولئک مع المؤمنین نو دغه تایبین چې دغه توبه وکړي نو دا کسان بیا د مؤمنانو سره دي یعنی د هغه خلکو سره دي چې هغه کامل مؤمنان دي او هغه په اعلی درجاتو کې د جنت دي وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما او جردی چې وربکی الله عزوجل مؤمنان لرا اجرا عظیما لوی اجر الله سبحانه وتعالى مؤمنانو تعظیم اجر ورکی الله سبحانه وتعالى د خپل شان مطابق د دې اجر د پاره د عظیم کلمه راوړي چې الله تعالی به د مؤمنانو ته لوی اجر ورکړي د لوی اجر اندازه مفسرین وايي دا د چې یوازې الله سبحانه وتعالى ته معلوم حتی د مخلوق سره دومره استعداد نسته چې د خپل حساب او د حساب په آلاتو د اجر عظیم اندازه معلومه کی او سوف یؤتی الله الجردی چې وربکی الله تعالی په آخرت کې المؤمنین مؤمنان لرا یعنی شاغه کامل الایمان کسان او اجر عظیما اجر عظیم نو دا منافقان چې تائب سي دغه صفات پر ځای کې نو دام بار مؤمنان دي نو الله تعالی به دویتم دغه اجر ورکي پر روان آیات کې الله تعالی مؤمنانو ته یو ډیر عجیب خبره کوي ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله تكوي الله عز وجل بعذابكم استاسو فعذاب باندې ان شكرتم وآمنتم کچیر تاسو شکر ادا کړی او ایمان مراوړی وکان الله شاکرا علیما او دی الله عز وجل شاکرا قدردان قدر کوونکی علیما په هر څه باندې عالم یعنی الله تعالی فرمایي ما ته څرا پیښه د چې تاسو ته عذاب درکو آیا زما کوم کار بندي پدې چې تاسو ته عذاب درکم باره می کار چلی تاسو په عذاب کې ما ته هیڅ ګټه نشته که تاسو زما شکر ادا کړئ او ایمان راوړئ نو زه تاسو ته عذاب درکوم بلکې تاسو د دې عمل ز قدر کوم او تاسو په اخلاص او په نیت ز علم لرم ما ته معلومه ده زه تاسو ته عذاب نه درکوم او نه الله تعالی خپل بندگانو ته عذاب اراده لري عذاب هغه څوک چاته ورکوي چې هغه انصاف او عدل نشي کولای نو الله تعالی وايي ما ته څه ضرورت دی چې زه تاسو ته عذاب درکوم که تاسو ایمان راوړئ شکر مو ادا کړئ نو بیا به ولې زه عذاب درکوم څه خبره خدا سي نه د جسما کوم کار یو ځای بندي او تاسو ته د عذاب پور کولو هغه کار خلاصيږي دا څه نه الله فرمایي چې اي مؤمنانو یا اي منافقانو ما يفعل الله تکوي الله تعالی بعذابكم تاسو په عذاب د الله تعالی څخه کار دی بعذابكم تاسو ته د عذاب په ورکړه ان شکرتم کچيري تاسو شکر ادا کړئ د الله تعالی د نعمتونو شکر مو ادا کړئ او د شکر د اداینې طریقه دا ده و امنتم چې ایمان مراوړي یعنی کامل ایمان مراوړي پر خپل رب باندې نو بیا به الله تعالی ولې تاسو ته عذاب درکړي هیڅ کله الله تعالی تاسو ته عذاب نه درکړي
یعنی الله تعالی خو تاسو ته عذاب نه درکې، صرف د عذاب وجه تاسو کفر دی چې تاسو کفر کوئ، او کفر د الله تعالی د عظیم نعمتونو څخه ناشکری ده، او دغه کفر تاسو د عذاب سبب دی. کنه الله تعالی تاسو سزا هیڅ فائدہ نه رسی. وکان الله او دی الله عز وجل شاکرا علیما، شاکرا قدر کوونکی. الله سبحانه وتعالى د بنده د اطاعت، د بنده د شکر، د بنده د ایمان قدر کوي، د هغه د خدمت قدر کوي. الله تعالی ډیر قدردان ذات دی. علیما پر علم لرونکی، د هر چا په اخلاص، د هر چا په عمل، د هر چا په شکر کامل علم لري. او الله تعالی ته خدمتگار او اطاعت گزار بندگان معلوم دي. نو الله تعالی ولی تاسو ته سزا درکړي؟ نو سزا تاسو د بدو اعمال وجده. کنه الله تعالی سزا چاته نور کی، نه الله تعالی د خپل بندگانو د پاره د سزا اراده لري. څومره د امید آیات دي چې انسان ته الله تعالی څومره زیات امید ورکړي چې زما هیڅ پدې کې غرض نشته چې زه ته عذاب درکوم. ولی عذاب درکوم؟ نو که یو مؤمن بنده په اخلاص خپل رب سره تعلق وساتي او د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کړي، د خپل رب اطاعت وکړي، نو الله تعالی به ډیر څه ورکړي. ځکه دا د الله تعالی په خپل بنده باندې رحم دی او کرم. مطلب دا دی چې د مؤمن څخه الله تعالی څو شان غواړي. هغه دا چې مؤمن باید خپل عقاید اصلاح کړي. د عقاید اصلاح ډیره ضروری ده چې انسان خپل عقاید اصلاح کړي. د عقاید اصلاح ایمان پر الله عز وجل باندې، پر ملائکه باندې، رسولانو باندې، د قیامت پر ورځ باندې، په تقدیر باندې، دا مؤمن به شان باندې کامل ایمان ولري. الله تعالی په ذات او صفات کې واحد وګڼي، د الله تعالی سره څوک شریک نه کړي او نه څوک متصرف وګڼي او نه بل چاته د عقیده ولري لکه الله تعالی ته سړی عقیده لري. دوم دا چې انسان باید خپل معاملات اصلاح کړي. د مثال په توګه چې د انسان کوم معاملات دي، کاروبار دي، هغه باید د شریعت مطابق کی. باطنی اخلاق باید اصلاح کړي. د ریا څخه ځان وساتي، د بغض څخه، د حسد څخه، د تکبر څخه، د دې څخه ځان وساتي. او د اعمالو اصلاح وکړي. مثلا د خلاف سنت اعمالو څخه ځان وساتي، د بدعت څخه ځان وساتي، د غیبت او بهتان څخه ځان وساتي. بدعت ډیره شدیده ګناه ده. ذخیرة الجنان کی حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله د انس رضی الله عنه څخه یو حدیث نقل کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الله تعالی قد حجب التوبه من كل صاحب بدعت، چې الله تعالی د توبې توفیق بند کړی دی د بدعتي کس. بدعتي انسان ته الله تعالی د توبې توفیق نه ورکړي. نو د بدعت څخه ځان ساتل، د بهتان او غیبت څخه ځان ساتل، د ریا څخه ځان ساتل، دا ضروری دي چې مؤمن دا وکي. نو الله تعالی به ډیر څه ورکړي. الله تعالی دې د عمل توفیق را نصیب کړي. صدق الله.